بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدین اسلام باندې جدید اعتراضات او د هغه اعتراضاتو مدلل جوابات به مونږ ته د کم ځای نه ملوي. علماء کرام خو په دې خبره باندې ښه پوهه دي او ښه خبر دي چې الانتباهات المفیده عن الاشتباهات الجدیده دا په 5مه درجه کې یو کتاب د عربی زبان پڑھاویږي او دا لیکل دی علامه تھانوی رحمه الله او په اردو ژبه کې زمونږ د پاره په مفید کم یو تفسیر او کم یو کتابي چې هغه د جدید اعتراضاتو مدلل جوابات ورکوي. کم چې الانتباهات المفیده عن الاشتباهات الجدیده د شاه اشرف علي تھانوی رحمه الله کتاب دی. هغه خو د علماو د پاره دی او علمی کتاب. اوس داسې کتاب یا داسې تفسیر چې هغه عام تعلیم یافترونه ایجوکیټډ ملګري هم پړاوهلی شي او کتلی شي د هغې مطالعه کولی شي. نو هغه د حضرت مولانا صوفي عبدالحمید سواتی رحمه الله چې د شیخ سرفراز خان صفدر رحمه الله رور دی. په 2007 کې هغه وفات شوی دی او د شیخ سرفراز خان صفدر رحمه الله کشر رورو د هغه کتاب د هغه تفسیر د قرآن کریم په 20 جلد کې معالم العرفان فی دروس القرآن د هغې نه علماء کرام په خصوصي توګه باندې استفاده کولی شي. طلباء کرام کم چې د تفسیر شوق لري او په تفسیر کې ذوق لري هغې بهترین انداز کې د هغې نه استفاده کولی شي او عام الناس ته د هغې فایده رسولی شي. او د هغې نه علاوه تفسیر عثماني د علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه تفسیر دا یو داسې جامع ترین تفسیر دی چې په مختصر تفاسیرو کې الله تبارک وتعالی تفسیر عثماني ته ډېر یو لوی جامعیت ورکړی دی. ما یو پیر خپل استاد مکرم حضرت مولانا حمید الله دیروی رحمه الله تعالی رحمتا واسعه هغې ته ما عرض وکړو ما وی چې زه خو به خطا کېږم نه په دې خبره کې. ما ته وی څه خبره ده؟ ما جي خبره دا ده چې تفسیر عثماني دونه جامعیت لري چې د عربي تفاسیرو نه زیات جامع دی. شیخ صاحب رحمه الله ما ته فرمایل چې ستا دا خبره بالکل ټیک ده او تفسیر عثماني د الله پاک ډېر لوی جامعیت ورکړی دی او ډېر لوی مقبولیت یې ورکړی او بلکې زمونږ د اساتذه کرامو رای دا وه چې که یو سړی 100 تفاسیر هم سټډي کوي مطالعه کوي او 100 تفاسیر هم دې د ځان سره ساتي خو چې تفسیر عثماني په هغې کې شامل نه وي نو د ده مطالعه نیم کړې او دا حقیقت خبره ده. او تفسیر عثماني زما په ذات خود ډېر زیات خوښ دی او ما ډېر زیات د هغې مطالعه کړې ده او ډېر زیات کوشش مې په هغې کې کړی دی اگر چې پوهه مونږ سره نشته دی. پوهان خلک په دنیا کې ډېر دي. نو یو مې درته یاد کړو معالم العرفان فی دروس القرآن د صوفي عبدالحمید سواتی رحمه الله او بل مې تاسو ته یاد کړه د علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله تفسیر عثماني چې هغه په اردو ژبه کې دی. زوړ طباعت 1 جلد دی او نوې طباعت 2 جلد دی. او دریم زمونږ د اهل علم ملګرو دپاره الانتباهات المفیده عن الاشتباهات الجدیده د حضرت مولانا شاه اشرف علي تھانوی رحمه الله کتاب چې هغه موږ ته مظهر علوم مدرسه کې حضرت مولانا بخت افسر بابا رحمه الله پړاو کړو او ډېر یو بهترین کتاب. نو که بیا په موږ باندې نوي کسان چې هغه نوي اعتراضات لري د هغې جوابات به موږ د مطالعې په ذریعه باندې حاصلو بالخصوص د معالم العرفان. نو الله تبارک وتعالی دې موږ ته په قرآن کریم باندې پوهه را نصیب کړي او الله تبارک وتعالی دې تفسیر په علم باندې موږ ته پوهه را نصیب کړي او الله پاک دې موږ عمل کوونکي جوړ کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.